أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأعراف مكية سورة اعراف دا مکی سورت تے او پدے کے 206 آیاتون دی او سلیرش پدے کے رکوگانی دی دا سورت کے ډیر زیات قیامت بیان شوی دی، د قیامت بیان پکې ډیر شوی دی او د غرنګ د رسالت بیان پکې ډیر شوی دی، ډیر پکې د قیامت او د رسالت بیان شوی دی، ډیر کم حصہ د سدا چې هغه په نورو فروعي او جزوی احکام باندې مشتمل ده، خو اکثر دا بیان د قیامت دی یا پکې د رسالت دی. الف لام میم صاد دته حروف مقطعات ویل شي، مقطعات معنی کټ شوی یعنی د دې معنی کټ کړل شوی ده. دا الف لام میم صاد کاف ها یا عین صاد الف لام میم یاسین دا ټول حروف مقطعات دي، د دې معنی صرف الله جل شانه ته معلومه ده، بل چاته نه ده معلومه. بعضی مفسرین وایي چې د الله او د الله د پیغمبر په منځ کې دا راز دی، په دې باندې هیڅ څوک چې کوم نه پیغمبر صحابو ته ویلي دي صلی الله علیه وسلم او نه صحابو د دې په باره کې تپوس کړی دی، یعنی دا صرف د الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې راز دی او په ورځ د قیامت په الله جل شانه دا راز خلق ته ښکارا کی. شاه منصور وجی فرمایل ویزه جنت کې خو با جنتیانو ته هر قسمه خواهشات بدی پوره کیږي، چې څه قسمه خواهش وي د جنت ته خواهشات پوره کولو زید الته بدی خواهش پوره کیږي. زمیدار وي هغه به وی زما دا خواهش دی چې ما فصل وکړې دلته کې نو دې په خپل باندې تخم اونولي هغه په لک ټیم کې راوخیږي، هغه به کټ شي، هغه به وړي شي، تریشل به شي، وړه به شي، ډوډۍ به پخه شي، دی په خپل لاسو باندې خوري او په خپل به راوالي او به خوري او وی به زما د خپل لاسو کاروند. نو الته دا نشته، خدا به د خواهشي نو الله ورله هغه خواهش پوره کوي، نو هر قسمه خواهشات په د خلکو پوره کیږي. نو شاه منصور بابا جی فرمایي زما دا خواهش دی چې زما الله ته هم چې الله پاک ماته د حروف مقطعات ته معنی او خیا د دې په مراد باندې مو پویا، نو د دې په معنی باندې دنیا کې سوګ نه دی پویا او آخرت کې قیامت کې جنت کې به الله جل شانه دا راز خلکو ته خي. نو الف لام میم صاد د دې معنی موږ سو والله اعلم بمراده، الله د دې ټکو په معنی باندې خبردار دی په مراد خپل سره، په دې باندې صرف الله خبردار دی. نو په دې باندې ایمان راوړل فرض او واجب دي چې دا د الله د طرفه دی، خو معنی په دې کې سوچ نه دی کول پکار، په دې صرف الله پوهیږي. الف لام میم صاد الله پوه دی خبردار دی په معنی د دې حروف په مراد خپل سره. کتاب دا قرآن ها کتاب دی انزل چې نازل کړل شوی دی الیکا تا طرف ته ای پاک حبیبا فلا یکن
پس ندی کیږي فی صدرکا ستا پسینه کې حرجن ستنګوالی منه د دې قرآن د تبلیغ نه لتنذر د پاره دی د قرآن مقصد د سره سدي لتنذر د پاره دی چې ته ویری خلق به په دې قرآن سره څوک چې ستا مخالفت کوي د قرآن مخالفت کوي نو هغه په دې قرآن سره ویروا د الله د عذاب نه ویروا وذکر او د قرآن نصیحت للمؤمنین د مؤمنانو د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخلکو پسیتلو مکی دورو او خلکو ته تبلیغ کو دعوت په ورکو خلکو په قسم تکلیفونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول د نبی علیہ السلام په سره کې تنګواله نه راغلی نو الله ورته فرمایي چې په دې باندې ختم مخکې نوم نه خپه خروستم په دې خبره باندې مخه کېږي تا ته کو داخلك تکلیف در رسینو په تکلیف باندې مخه کېږي او یا دا معنا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خلکو پسیتلو دعوت په ورکو دغه دعوت په بدله کې به خلکو قسمه تکلیفونه رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه ته رسول نو نبی علیہ السلام په دې نو خپه په دې ډېر خبر چې خلک ایمان ولې نه راوړي نو نبی علیہ السلام ته الله تسلی ورکړي چې په دې باندې مخه پکېږي چې کم ازلی بدبخت دي ایمان نشي راوړل البته چې ورپسې زین استا په ثواب کې استا په درجاتو کې زیاتی کیږي سورہ بقرہ کې الله فرمایي انذرتهم ام لم تنذرهم فهم لا يؤمنون نبی علیہ السلام ته الله فرمایي کو ته یری دوی لرا او کو ته نه یری دوی لرا فهم لا يؤمنون خودي ایمان په دوه صورتونو کې نه راوړي کو ته د الله او د الله د عذاب نه او یری نو دی ایمان نه راوړي او کو ته اون نه یری نو دی ایمان نه راوړي خو بیا هم نبی علیہ السلام بار تلو دی خو ایمان نه راوړي خو د نبی علیہ السلام بار تلل د نبی علیہ السلام د درجو او چتول سبب وسم کو یو تبلیغ والا یو داعی یو مسلمان چاته دعوت ورکي نو دې ورپسې بار زی نو هغه منی او کو نه منی خو د درجه اوچتی کی ته الله جل جلاله ثواب ورکي او د خپل ایمان په ترقی کوي نو نبی علیہ السلام ډېر غمجن نو الله ورله تسلی ورکړه چې مغم جنګیږي د دې په باره کې هغه ازلی بدبخت دي نو کتاب د قرآن دسی کتاب دی اون زلا چې نازل کړل شوی دی الیک تا طرف ته ای پاک حبیبا دې مقصد څه دی مقصد ورستو ذکر کو لتنذر دا قرآن د څه لپاره نازل شوی دی د لپاره دی چې ته او یری د کافرانو لره به په دې قرآن سره د عذاب نه ستاسو کوم مخالفین دی په دې سره او یروا وذکر او دا قرآن نصیحت للمؤمنین د مؤمنانو لپاره کتاب دا قرآن هغه کتاب دی انزل چې نازل کړل شوی دی الیک تا طرف ته فلا یکن پس ندی کیږي فی صدرک ستا په سینه کې حرجن ستنګوالی فلا یکن پس ندی راځي فی صدرک ستا په سینه کې یعنی ستا په زړه کې صدر سینې ته ویل شي خو مراد ته زړه دی حرجن ستنګوالی منه د قرآن د تبلیغ د وجنا چې د بار تبلیغ کې دی نه مسلمانېږي په دې مخه پکېږي لتون دیرا د پاره دی چې ته او یری په دې قرآن سره خلق وذکر او دا قرآن نصیحت للمؤمنین د مؤمنانو لپاره اتبعوا تتابعداري کوا ما د هاي قرآن انزل چې نازل کړل شوی دی الیکم تاسو طرف ته اتبعوا تاسو تابعداري کوئ د جمع صيغه ده اتبعوا تاسو تابعداري کوئ ما د هاي قرآن انزل چې نازل کړل شوی دی الیکم تاسو طرف ته من ربکم تاسو د رب د طرفنا ولا تتبعوا او تاسو تابعداري مکوئ من دونه سوا د هغه نه سوا د قرآن نه او یا سوا د الله نه اولیاء د دوستانو د نور دوستانو تابعداري مکوئ دوستانو مراد شیاطین الانس والجن دي کوم چې د انسانانو شیطانان دي او کوم چې د جناتو شیطانان دي ځکه د الله د خبرې په مقابله کې د بل څه خبره به نه مانی تفسیر روح المانی وی شیاطین الانس والجن ته مراد دي کم انسان شیطانان چې په جنات کې دي یا په انسانانو کې دي دغه ته مراد دي چې د الله نه علاوه د بل څه خبره ممنه د الله خلاف بلا خبره ځکه الله جل شانه دا ټول انسانیت او جنیت د ټول مخلوق پیدا کړي دي او بیا ټول ته چې کوم دي سیده او کګل لارې دواړه قسم لارې ورته مخولي دي نو د الله بیکجه احسانات دي نو د دې وجنه الله جل جلاله فرمایي چې تاسو د الله نه علاوه د بل څه تابعداري مکوئ
ولا تتبعوا تاسو تابعداري مکوئ من دونه سوا د هغه نه یا سوا د قرآن د لارې نه اولیاء د نور دوستانو قلیلا ما تذکرون ډیر کم غونده کې تذکرون تاسو نصیحت قبلوئ وکم من قریة او ډیر کلو والا اهلکناها مونږ هلاک کړي دي هغوی لره فجاءها پس راغلیو هغوی ته بأسنا زمون عذاب بیاتن د شپې او هم قائلون یا دوی ته د غرمې د قیلولې په وخت کې نو عذابونه په هر ټیم کې خلکو ته راغلي دي د شپې راغلي دي یا دی د غرمې په ټیم کې آرام کو په دغه ټیم کې به د الله عذاب راغلي دي دې صورت کې د مخکنو خلکو کیسې ذکر شوي دي د دې دپاره چې اوس کوم منکرین د رسالت دي چې هغوی ته عبرت والي چې کومو خلکو د پیغمبرانو خبره نه ده منلې هغوی باندې الله جل شانه عذابونه راوستي نو دی د دې دپاره ذکر کړي چې اوس کوم خلک د پیغمبرانو خبره نه مني یا د نبي علیه السلام خبرې نه مني نو چې هغه خلک عبرت والي چې به مونږ چېرته عذاب رانشي وکم من قریة او ډیر کلو والا اهلکناها مونږ هلاک کړي دي هغوی لره فجاءها پس راغلیو هغوی ته بأسنا زمون عذاب بیاتن د شپې او هم قائلون یا د قیلولې په ټیم کې د ماسپښین د ټیم نه مخکې ډوډۍ پسې لږ غونده کې کېدل دی د قیلوله ویلی شي او دا سنت ته او چې کله سړی دغه قیلوله وکړي نو په دې سره انسان ته په تهجدو کې قوت میلاویږي د شپې په پاسېدو کې ورته بیا اسانتیا وي نو په دغه ټیم کې بیا عذابونه راغلي فما کان دعواهم پس نو دعوه د دوی نو خبره د دوی په چې د عذاب راغلی دی بله خبره نه کوله فما کان دعواهم پس نو دعوه د دوی اذ جاءهم په هغه ټیم کې چې راغی دوی ته بأسنا زمون عذاب الا مگر ان قالوا مگر دوی ویل انا كنا ظالمین بېشکه مونږ ظالمان خو د ټیم نه مخکې وروسته دا خبره وکړله چې کله د الله عذاب پرې راغی نو دغه ټیم کې دی خبره تسلیم کړله او اقرار یې وکړو چې بېشکه مونږ ظالمان یو مونږ ظلم کړی دی خو بیا د الله عذاب راغلی فلنسألن الذین پس خامخا به تپوس کوو مونږ الذین د هغه کسانو نه ارسلا چې لیږلي شوي دي پیغمبران الیهم دوی ته خامخا به الله وي مونږ د دې نه تپوس کوو ولنسألن او مونږ به خامخا تپوس کوو المرسلین د لیږلي شویو پیغمبرانو نه د امتیانو نه به هم الله وی تپوس کو او د پیغمبرانو نه به هم تپوس کو د امتیانو نه به دا تپوس کوي چې پیغمبر تاسو ته راغلی او تاسو دا خبره منلې وه که نه خو منلې پیغمبرانو نه به الله تپوس کوي چې تاسو د خلکو ته کوم دین رسولی نو دوی ستاسو خبره منلې وه او که نه منلې صحیح مسلم کې د حضرت جابر رضی الله عنه روایت دی چې نبی علیه السلام د حجة الوداع په موقع باندې د خلکو نه سوال وکړو چې قیامت کې الله جل شانه تاسو نه زما په باره کې تپوس وکړي چې تاسو ته دې پیغمبر دین را رسولی و او که نه را رسولی نو تاسو به څه فما انتم قائلون نو تاسو به څه خبره کوئ نو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ به الله ته عرض کو چې د الله پیغمبر چې کوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دین یې مونږ ته را رسولی او د دین حق یې ادا کړی نو نبی علیه السلام په هغه ټیم کې وفرمایل اللهم اشهد یا الله پاک ته په دې خبره باندې گواه اوسئ چې ما دې ته دین را رسولی دی او د دین حق مې ادا کړی دی هسې نه چې دی سته زمانه سوال وکړي یا د دین سوال وکړي نو الله په دې ټیم کې ته په دې باندې گواه شي دی په خپله باندې اقرار کوي چې ما دین دې ته را رسولی دی نو د انبیا علیهم السلام نه به سوال کېږي او دغه رنګې د امتیانو نه به سوال کېږي الله به دې تپوس کوي نو فلنسألن الذین پس خامخا به تپوس کوو مونږ الذین د هغه کسانو نه ارسلا چې لیږلي شوي دي الیهم هغوی طرف ته یعنې د امتیانو نه ولنسألن او خامخا به مونږ تپوس کوو المرسلین د لیږلو شوو نه د پیغمبرانو نه د پیغمبرانو نه به هم تپوس کوو د امتیانو نه به هم تپوس کوو فلنقصن پس مونږ به خامخا احوال بیانو علیهم په دوی باندې بعلم په علم سره وما كنا غائبین او نه یو مونږ غایب د دوی د اعمالونه نه یو مونږ غایب د دوی د اعمالونه یعنی فلنقصن پس خامخا به مونږ احوال بیانو علیهم په دوی باندې بعلم په علم سره
وما كنا او نو مونږ غائبین غایب د دوی د اعمالنا. نو د دې چې مونږ د دوی د اعمالنا الله وی خبر یو. د دې تفسیر چې کوم تفسیر ابن کثیر بیان کړی دی دې مطلب دا دی چې ضرور به ضرور د دې د سترګو وړاندې د دې اعمال مونږ دي تکید یوزع الكتاب یوم القیامت فیتکلم بما كانوا يعملون. عمل نامه به دې ته مخې ته شي په ورځ د قیامت باندې او الله به روبرو د دې حساب کتاب کوي د دې اعمال به ورته ور مخې ته کوي. تفسیر ابن کثیر وی چې دې ته به د دې اعمال ظاهر کی الله پاک. وما كنا غائبین مطلب دا دی چې د قیامت پر ورځ به ټول افعال چې انسان څه کړي دي دا ټول به الله جل جلاله ته مخامخ کی او دا هر څه چې د الله په علم کې دي الله به ورته وښيي دا عمل دې کړی دی. وړوکی عمل دې کړی دی هغه به ورته مخامخ کی. لوی عمل دې کړی دی هغه به ورته مخامخ کی. پټ دې کړی دی هغه به ورته مخامخ کی. ښکارا دې کړی دی هغه به ورته مخامخ کی. او الله وایي چې موږ ستاسو د اعمالو نه خبره نه دا ټول زما په علم کې او دا ټول زما پرشتو لیکلي دي. کو خبره دې کړي هغه به دله لیکلي وي. کو د سترګه دې رپولی شي دا به درله لیکلي وي. شپېلې دې والي دا به ته لیکلي وي. هر یو څیز دا کرامن کاتبین هغې محفوظ کړی دی او په ورځ د قیامت په دا ټوله عملنامه ستا مخې ته کېښودلی شي. یو انسان د هغې نه بیا په هغه ټایم کې انکار نشي کولی. نو فلنقصن پس مونږ به خامخه احوال بیانو علیهم به دوی باندې بعلم په علم سره. وما كنا یعنی د چې په دنیا کې څه کړي دا ټول احوال به ته بیاني بعلم په علم سره. دا ټول هر څه چې دی د الله په علم کې دي. وما كنا غائبین او الله وی مونږ د دې د اعمالو نه بې خبره نو غیب نو د هر څه مونږ لیدل او د هر څه مونږ محفوظ کړي دي. الف لام میم صاد والله اعلم بمراده. الله پاک د دې ټکو په مراد په معنا باندې پوهه دی په خپل مراد باندې. کتاب دا قرآن ها کتاب دی انزل چې نازل کړل شوی دی الیک تا طرف ته پاک حبیبا فلا یکن پس ندی کیږي فی صدرک استا پسینه کې حرج ستنګواله فلا یکن پس ندی راځي فی صدرک استا پسینه کې نستا پزړه کې حرج ستنګواله منه د قرآن د تبلیغنا لتنذر دی قرآن مقصد دا دی لتنذر د پاره دی چې ته او یری په دې باندې نه فرمانه خلق لتنذر د پاره دی چې ته او یری به په دې قرآن سره نه فرمانه خلق و ذکر او د قرآن نصیحت للمؤمنین د مؤمنانو د پاره. اتبعوا تاسو تابعداري کوئ ما د قرآن انزل چې نازل کړی شوی دی الیکم تاسو طرف ته من ربکم تاسو د رب د طرف نه ولا تتبعوا تاسو تابعداري بکوئ من دونه سوا د قرآن نه اولیاء د نور دوستانو قلیلا ما تذکرون ډیر کم غونده کې تاسو نصیحت قبلوئ. وکم من قریة ډیر کلو والا اهلکناها مونږ هلاک کړي دي هغه فجاءها پس راغلي و هغوی ته بأسنا زمونږ عذابونه بیاتن د شپې او هم قائلون یا د غرمې قیلولې په ټیم کې. فما کان دعواهم پس نو دعوه د دوی نو بلنه د دوی نو خبره د دوی اذ جاءهم په هغه ټیم کې چې راغی دوی ته بأسنا زمونږ عذاب الا ان قالوا مگر دا چې دوی ویل انا كنا ظالمین بشک مونږ ظالمان یو. فلنسألن الذين پس خامخا به مونږ تپوس کوو د هغه کسانو نه ارسلا چې لیږلي شوي دي الیهم هغوی طرف ته یعنې د امتیانو نه به خامخا تپوس کوو چې پیغمبره تاسو ته راغلی او تاسو دا خبره منلې وه او که نه ومنلې. ولنسألن او مونږ به خامخا تپوس کوو المرسلین د پیغمبرانو نه. فلنقصن علیهم پس مونږ به خامخا احوال بیانو علیهم په دوی باندې بعلم په علم سره. وما كنا غائبین او نیو مونږ غایب د دوی د اعمالونه نیو مونږ بې خبره د دوی د اعمالونه. الف لام میم صاد الله پاک د دې ټکو په مراد باندې پوهه دی په معنا باندې پوهه دی. کتاب انزل دا ها کتاب دی دا قرآن انزل چې نازل کړل شوی دی الیک تا طرف ته ای پاک حبیبا فلا یکن پس ندی وی فی صدرک ستا پسینه کې حرج ستنګواله منه د قرآن د تبلیغ نه
لتنذر د پاره دی چې تو او یری به په دې قران سره کافرانو لرا و ذکر او د قران نصیحت للمؤمنین د مؤمنانو د پاره اتبعوا تاسو تابعداري کوئ ما د هاي قران انزل جنازر کړل شوی دی الیکم تاسو طرف ته من ربکم تاسو طرف د طرفنا ولا تتبعوا تاسو تابعداري کوئ من دونه سوا د دې قران نه دی قرآن نه علاوه د بل چا تابعداري مکوئ اولیاء د نور دوستانو یعنی د نور شیطانانو تابعداري مکوئ قلیلا ما تذکرون ډیر کم غوندې تاسو نصیحت قبلوئ وکم من قرية او ډیر کلو والا اهلکناها مون هلاک کړي دي هغوی لرا فجاءها پس راغلی هغوی ته بأسنا زمون عذاب بیاتا د شپې او هم قائلون یا د غرمې د خوب په ټیم کې نه د قیلولې په ټیم کې فما کان دعواهم پس نو دعوه د دوی نو بلنه د دوی اذ جاءهم په هغه ټیم کې چې راغی دوی ته بأسنا زمون عذاب الا ان قالوا مگر دا چې دوی ویل انا كنا ظالمین بشک مونږ ظالمان یو فلنسألن الذين پس خامخا به مونږ تپوس کو د ها کسانو نه ارسلا چې لګلی شوي دي الیهم دوی طرف ته ولنسألن المرسلین او خامخا به مونږ تپوس کو د پیغمبرانو نه فلنقصن عليهم پس خامخا به مون احوال بیانو علیهم په دوی باندې بعلم بخبل علم سره وما كنا غائبین او نو مون غایب د دوی د اعمالنا نو مون به خبر د دوی د اعمالنا سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك